زمونږ امن تباه ولې شو؟ زمونږ وینې ولې تویېږي؟ چې د دې نه ایسته نامعلوم نه منم، دا نامعلوم مړ کړه. نامعلوم نه ټیک ټاک پر راته مدعي وښیه. خو دا مسله وړم نه ده او دا عام هم نه ده، دا ډېره پیچیده ده جي. چې د کوم سړي سره د خپلې خاورې، د خپل خور، د خپل مور، د سر د پړوني احساس ورسره والله چې یو ځای کې ته به هم کډه نه کوو، یو ځای ته نه ځو چې څومره وژني موږ به تیار یو. که د دیو د ترهګر او وسلوال او دا د اسلام او د شریعت دپاره ډېر خوښي، دا ټک نه دی پورې باسي که نه، ښه غټ غټ پټکي دې ورته وتړي، هلته دې د دین دا کار شروع کړي. ترقي، آبادي، دنیا هر څه مراعات هر سال ته ځي. ماله بارود را لېږې، ماله کارتوس را لېږې، ماله اور را لېږې، زما بچي را لالی. د دیر قامي پاڅون سرپرست اعلی د مورو جان علم خان د هغه د ټول ټیم ملګري د دیر ډېره بختوره او درنه جرګه او د هغې مشرانو ټولو ناول خو تاسو ته زمونږ ټول یو کور دی، دا ډویژن زمونږ یو کور دی، مونږ کې پردي څوک نشته. خو دلته ادینزو ته په راتګ د زړه د اخلاص هرکلی یم او دا زه د دې خپلې خاورې ډېره لویه خوشبختي ګڼم چې دومره درانه او دومره د شملو د جرګو خاوندان نن راغلي دي په دې خاوره باندې ناست دي. الله دې تاسو مونږ ته لري. خبره چې دا امن خبره ده، نور خو به دا خبره کوو چې امن څوک نه غواړي، امن د چا ضرورت نه دی، امن خو ژوند دی، امن خو مینه ده، امن خو د یو بل نه ولاړ ځارېدل دي. د امن خو زما په خیال چې په حیثیت د مسلمان خو د پیغمبر علیه السلام ژوند د هغوی طریقه کار او موږ ته د دیني شرعي حکم د هغې نه علاوه امن خو مرغې هم غواړي، امن خو میې هم غواړي چې دا دلته سیند بهیږي. امن خو د هر زنده سري ضرورت دی. کومه خبره چې زمونږ نه امن کېږي نو بیا زه یو درخواست کوم چې بیا د دې مرض به لږ تکلیف کوو او د دې امن د خرابېدو او دې کې د نقص اچولی کېدو هغه زیلې نه به هم لږ تلل غواړي چې زمونږ د امن په څه خراب شو، زمونږ امن تباه ولې شو، زمونږ وینې ولې تویېږي، زمونږ سره دا ظلم ولې روان دی، دا موږ د یو بل نفرتونه ولې پیدا شو. زه خو ډډ غوندې سړی ما خو ډاکټران دا وایي چې داول ته د هر شي تشخیص نه یې کړی، تا مرض نه یې معلوم کړی، علاجونه هېڅ علاج نه دی، علاجونه یې په دې نه کېږي. لږ به ځو چې د دې خاورې د دې وطن خصوصا د دې پښتنې خاورې دا امن د کم وخت نه تباه شوی دی او ولې تباه شوی دی، موږ به په یو په ځان سره په خپل زړه کې د خپل خدای د وړاندې چې په دې کې د چا نه هم څه کمزورۍ کوتاهۍ شوي دي د هغې به د خپل ځان نه معافي غواړو چې بیا به موږ داسې نه کوو. د موږ سره وخت په وخت باندې عجیبه لوبې شوي دي، څه په څه نوم باندې او څه په څه نوم باندې او څه په څه نوم باندې دا موږ را روان شوي یو او دې ځای ته زموږ خبره را ورسېده. هغه ورځ چې تاسو ادارې یادوئ د هغوی یو جرګه و هغې کې نوې خبره وشوه چې دا چې کمتري خلک دی چې دا راولو او دا په دې سټیم لاین کې شامل شي، په دې عام خلکو کې شامل شي، بې ټوپک او بې وسلې. او ستاسو د چا چې څه انفلوئنس او څوک څه کولی شي نو دا وکئ، ځکه چې دا تاسو وکئ د هغوی سره خبرې وکئ او د چا زیر اثر دی راولئ چې موږ یې کینو د عام معافۍ اعلان وکړي او دوی دلته وګرځي او دلته یي وایي چې افغانستانه پورې پسې لاړ شئ. نو ما خو څه چې زموږ فضل تربوران دي د دې یو غم خو خدای خلاص کړي، دا لوبه خو خپله ده، دا به تاسو کوئ، لکه چې زموږ سره خو دې هسې دښمنان دي. نه هغوی مونږ خپلېږو نه مونږ د هغوی خپلېږو، صفا خبره ده. نو ما زه دوه تپوسونه کوم، زه اوږده خبره نه کوم. یو تپوس چې ته لاړ شې په دې افغانستان کې د ده نه تپوس وکړې وروره ته څه نه راغلی، کاروبار نه راغلی، څه کوم څه دلته څه رشتې دي، نوکري ده ده، څه بزنس ته دلته څه نه راغلی چې بچي دې هلته پرېښي، کور دې هلته پرېښې، واړه دې هلته پرېښي، که څه چېرته لږ ډېر پوله پټۍ دې د هغه دې هلته، ته به د افغانستان کې څه کوې؟ یو خو دې دا تپوس وکړئ. او بیا مې هغه صاحب ته وویل صاحب یو ستا نه تپوس کوم چې دا څه دا په دې پسې راولې دا کوم داسې دیګ باندې دی او چې ته پکې دا برکتي سبزی نه والي نو په دې ملکڼ کې به دا دیګ پوخ نه شي. کوم کار دی چې زما دته وړاندې چې لا بیا راپسې راولي او بیا وایي چې دا ښه سړي دي او بیا په دې ښه سړیتوب کې شاملوو. په دې خبرو به چې لږ سوچ کوو. په 15 کاله کې ما او ریاست د یو بل سره لګیا یو او یو بل ته قرآنونه خورو چې هغه وایي چې ته زما یې او زه ورته وایم چې ته زما یې. 15 کاله یارو مې دا ریاست دی، زه ورته یو بل ته راورسله صفایانې پېش کوم. ته خو ریاست دی او زما ریاست دی. عزیزانو دلته اونرشپ نشته. نن تر ننې ورځې پورې په 15 کاله کې دې ریاست دا ویلي چې زه ستایم او نه په دې 15 کاله کې ما دا ورته دا ویلي چې زه ستایم. موږ به یو بل ویو او چې موږ لګیو چې خبره کوو
د ادارو خبرې کوو د تقدس خبره کوو د ادارو دغه خبره کوو دلته به په دې څیزونو باندې سوچ پکاري او بیا خصوصا د ډېر په احترام سره پښتون ولس له په سوچ پکاري زما ګناه څه ده څه کفر مې کړی دی ترقی آبادی دنیا هر څه مراعات هر سال ته ځي ماله بارود را لېږي ماله کارتوس را لېږي ماله اور را لېږي زما بچي رالالی په لمرۍ چې مې چړه د هغه هم وایي الله اکبر چې په لاس کې چړه د هغه هم وایي الله اکبر په پته دې پوه نه کړو او په یو تیاره شي کې موږ روان یو دې ځای ته راورسېږو په دې خبرو به چې سوچ کول غواړي او چې په دې خبرو موږ سوچ نه یې کړی نو د معاش خبره او زه ته دا بالکل په دعوه سره وایم ډېر کامل مسله چې دا زمون سره دا ټوله لوبه چې دا زمون د دې جنت د دې وطن په وجه باندې دا چې د دې دا غوړي زیړي چې کوم دي دا موږ استعمال نه کوو دا بل طرف کړای په کوبراټ کې چې دی زما به د ټیم تم دروازې او په لاهور کې چې کوم دی نو ته به په دیوالونو باندې تیار لګولې معاش جګړه زما ورور ووی سیکرټري صاحب نه ډېر په معذرت سره چېرې د معاش په دې خبره به بیا پروګرام کوو یا نه ډېره زیاته ضروري چې کوو خو دا نه یو بل ناخوا دې خوا کېدی نه شي که زه درته یو چټه خبره وکړم دې ځله چې په ټوریزم کې کالام ته د راتلو کمرې شو دا کشران ناست دي په دې کیسه ډېر زیات پوهېږي دوی د مري حساب کتاب راوباسي او دوی ته د کالام حساب کتاب راوباسي چې په دغه 100 ورځو کې چې دا لوبه لا نه وه ګرمه شوې چې دلته د ټوریزم څه حالاتو کمراټ ته د ټوریزم څه حالاتو ګبین جبې ته څه حالاتو دې طرفونو ته څه حالاتو څومره دا خلک راماتو دغه لوبې ورته جوړه کړه لاړه اوس زموږ هر څه شړ شو دا هر څه نوزګار شو دا خبرې داسې دي دا دواړه د یو بل سره تړلي دي بسم الله الرحمن الرحیم د ډېر د ولسي پاڅون سترو مشرانو د ملکنډ ډویژن زما مشرانو سپینګروبو همزولو د میډیا د سوشل میډیا ځوانانو ملګرو السلام علیکم قام او وطن خاوره او ژوند څلور غټ غمونه هسې نه دا راتلونکي نسل د پښتون تفریدو دا به موږ په خپله د دې غم کوو زه خو ټولو ناول چې کوم زموږ دلته ملکنډ ډویژن دی ډېر ستر ډویژن دی خو نن زه دوه مشران نما د پارلیمان د خلکو اعتماد کې شوی دی چې یو امینه صاحب دی صاحبزاده صاحب یو حاجي صاحب دی بادر خان بلکې زما ملګری او زما ورور او زما د پارټۍ هغه ماله جواز را لیږي چې زما څه ضروري کار دی دا خبره چې دا مناسب نه ده ما لکه د قام غږ د قام اواز د ولس پاڅون چې دی هغه دلته هم نشي کېناستی او په پارلمان کې هم نشي کولی زما خیال دی چې دغه منبریانې بې ځایه دي دغه وزارتونه بې ځایه دي ځکه چې په دې وخت کې به په خپل سر لبې کول غواړي هله به دا قام چې دی شته کېږي هله به دا قام راغونډېږي او دا مزه خو موږ څکلې ده ډېرو خلکو به وي چې سواتیان چې دی دا جرګه نه کوي دا راغونډېږي نه او حقیقت دا دی چې ما به د دیر مثال ورکاو زه نیم دیروجی یم یم 14 کاله مې ستاسو په دې وطن او علاقه کې ویستې دي زما مشرانو د دیر جرګمار خلک دی او پوه خلک دی ما نه بله ورځ چا تپوس وکړو هم ټي وي والو چېرې څه حال به یې ما یې موږ خو تیر د کمي ظالم کړې ده او کوي او د هغې کفاره م ادا کوو په سوات کې او کفنونه یې په سر باندې تړلي دي خو دا مسله وړم نه ده او دا عام هم نه ده دا ډېره پیچیده ده جي په حقیقت کې زموږ په دې وطن دا قبضه شوی دی دا داسې د ډرامو وطن جوړ شوی دی چې غل پکې باچا کېږي او باچا پکې غل کېږي دا هغه وطن دی اوټ زموږ نه علي اختیار زموږ نه علي وس زما ځمکه زما نه علي موږ په ملکنډ ډویژن کې د 4 کالو نه دلته آباد خلک یو دا جیداد دا غر دا ځنګل دا سیند چې دی دا خدای پاک موږ له راکړلی او زما نه اسټبلشمنټ علي زه دې ته په هېڅ قیمت تیار نه یم چې زه دا قبضې له ورکړم د دې دپاره به رایوځای کېږو د دې دپاره به د قوم یووالی پکاري د دې دپاره به د سوات جرګې پکاري د بونیر جرګې به پکاري د شنګلې جرګې به پکاري د ملکنډ جرګې به پکاري د لردیر د بردیر جرګې به چې دی دا به پکاري څنګه چې تاسو وله کمیټې جوړوئ څنګه چې وله تاسو نوم جوړوئ هغه شانتي نومونه وله جوړ کوئ چې کم چې دی ورته ذموار کوئ زه کشر یم د یو کشر په حیث چې دی او زه چې دلته راغلی یم زه د ضلع د صدر او د سوات د یو خان په حیث نه یم راغلی زه دلته د یو پښتون په حیث زه دلته راغلی یم او تاسو ته تاسو چې څنګه لاره جوړوئ چې تاسو دې څنګه تنظیم او کمیټې جوړوئ خو داسې ده چې
درې خبرې دي. یو وختي چې موږ ته کومه کشاله را پېښه ده، یو د منځني وخت دپاره یو خبره ده، یو د اوږدې مودې دپاره یو خبره ده. اوس چې کومه مسله موږ ته را پېښه ده، په دیر کې زما منتخب ممبر چې دی د هغه کورنۍ او دغه محافظ شهیدان کړي دي او هغه زخمیان شوي. په سوات کې چې دی د امن کمیټۍ او د هغې علاقې مشر او خان سره د محافظو او دوستانو شهیدان کړي او هلته کې د امن کمیټۍ ملګري شهیدان شوي دي. دا کشالي چې دي دې له به هم دا ده چې ټول ځای کې د دهشتګردۍ برید وشو په کومه ضلع کې. په کار دا ده چې ټولې ضلعې موږ هغه چوک او هغه ګروپ ته ځان رارسو او موږ په میدان باندې ودرېږو. او دا خبره نور په سوالونو او په دې باندې کېږي نو په دې باندې نه کېږي او نه زما کشران دې ته نه دي تیار. د سوات کشر کل چې دی هغه دې ته نه دی تیار. هغه ته دنیا په یو دونه ډبي کې چې دی هغه مخامخ ده. هغه نن دا محسوسوي چې زما په وطن باندې دا ټک نه پورې سړی قابض شوی دی او زما دا ښایسته وطن زما نه علي. نو موږ دا نه پرېږدو. او که د دیو د ترهګر او وسلوال او دا د اسلام او د شریعت دپاره ډېر خوښي دا ټک نه دی پورې باسي که نه ښه غټ غټ پټکي دې ورته وتړي هلته دې د دین دا کار شروع کړي. موږ یې دلته نور نه برداشت کوو. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې دلته کې تاسو راوغوښتو. دا کار چې دی دې ته چې دی کېناستل نه غواړي، دې ته به په میدان ودرېده غواړي. موږ به پکې مرو، دې کې شک نشته. خو چې کومه ګولۍ زما د سینې نه وځي هغه د طالب د سینې نه موتی شي. ډېره مهرباني. زه د خپل طرفه د خپلې علاقې د طرفه ستاسو د دې تنظیم چې ما ته دعوت راکړی د دې په سطحه د ډویژن په سطحه دا د ملکنډ نه راغلي دي که بونیر نه راغلي دي شانګۍ نه راغلي دي د سوات نه راغلي دي که دلته میډیا والا ورونه دي که دا انتظامیې والا ورونه دي چا چې په دې کې خواري کړې ده او څوک دلته راغلي دي ډېر یې وخت ورکړی دی د خپل طرفه او د دې ډېر د تنظیم د طرفه د هغو ټولو ډېر زیات مشکور یم او شکریه ادا کوم. دا نمایندگان چې کوم دي یا ایم این اے شو یا ایم پی اے شو یا کونسلر شو یا د تحصیل ناظم شو، دا کوم نمایندگان چې دي نو دا قومي نمایندگان دي. دا د قوم ته په دې ډول دي چې دا به راځي، دا به د دې قوم نمایندګي کوي. که د دې قوم په ښه راځي او که په بده راځي نو دا زموږ فرض دي چې دا به موږ په خپل سره اخلو، دا به ټیک ټاک دلته ځان حاضر کوي. د دې نه بله زیاته ضروري خبره نشته دی چې نن که زه ووایم چې زما د پارټۍ داسې یو پلانکې تکلیف و د هغې له تلمه پارټي یوه ده هغه په خپل ځای ده، خو دا زما د قام خبره ده، دا زما د خاورې خبره ده، دا زما د عزت خبره ده، دا زما د تاوان خبره ده. پکار ده چې زه د ټولو نه مخکې په دې کې خپلو ورکرانو ته د خپل علاقې قام ته ځان حاضر کړم او په هغې کې زما نه څه کېدی شي چې هغه زه مخې ته کېږم او وړاندې کړم. دا ټولې مسلې به د قومي نمایندګانو نه حل کېږي. موږ نن وزیر اعلی د دې ملکنډ ډویژن دی، د هغه پکې ګټ او تاوان شریک دی خپل ذاتي، او بیا د دې ملکنډ ډویژن د دې خبرې مخالفت نشته دی که هغه پکې 5 دی او که 6 دی او که 8 داسې ممبران دي چې هغه د دې نه مخالف دي. زما خیال ټول پکې 4-6 کسان دي. نو ټول د دې تحریک انصاف دي، د دغه وزیر اعلی صاحب ملګري دي. نو چې د هغې کول نه غواړي نو که ته یې منې او که یې نه منې ته نه اخلي، خو که هغې کول غواړي نو ډېره اسانه خبره ده. اوچت به موږ کړو، اپوزیشن به اوچت کړو هلته، خو منظور دی راسه هغه کړي او عملي دی بیا هغه کړي، خو په خپله به ختم شي. په خپله به دې ته بیا هغه ټیم ورکړي چې دا کوم ټیم یې ورکړی و، دا ولې موږ اسمبلۍ دا ټیم ورکړی و او د هغه ټیم باوجود هم دلته د خلکو یې تباهي کړې ده. ډېر د عزت خلک یې شرمولی دی. اوس زه ډېر افسوس کوم، زما په خدای قسم دی که زه د چا نه په دې باندې ووټ غواړم، زه هېڅ قسمه نه دې پارټي غواړم په دې او نه دې ووټ غواړم، خو ضرور ورته وایم چې د خپل سر فیصله په خپله وکړه. که ته له دغه خلکو سره ودرېږې چې څوک د نصر پرېږدي او که ته د دې خلکو سره ودرېږې چې کوم سړی ستا د سر تحفظ غواړي. چې دی په دې کې میټینګونه کوي چې زه اپریشن کوم او په تاسو کې چې دا کم روغ خلک دی نو د دې نه جامې وباسم او دا عزته کوم. دوی خو په اپریشن کې دا کوله چې کوم سړی و د دې د شرګردو مخالفو د هغه سړي اپریشن به کوه، هغه سړی به واجم او هغه سړی به نیول. ټوله شپ به نه کوو. تاسو په کله د لښتي په یوه غاړه ځئ او کله په بله غاړه ځئ. دا خلک زموږ ذمهوار دی، ذمهوار تنخوا پې اخلي، ټیک ټاک په دا تحفظ هم راکوي
راکوي امنامان به م راکوي او که یو مړی رانه وشو بل مثلا زه یې مړ کړم نو زما دا تجویز دی زه دې ورته وایم هله به د تنظیم کې جوړوم هله به تنظیم موږ منو چې د دې نه ایسته نامعلوم نه منم د نامعلوم مړ کړه نامعلوم نه ټیک ټاک پر راته مدعي وښیه چې طالب څه ته وایي طالب دغه کار دی که طالب د مولوي صاحب په مدرسو کې سبق ویل کار دی دا طالب نه دی دا د شاګرد هم نه دی دا خاص هغه اجرتي قاتلان دي چې هغه یاد لري که هغه اوس د دیو څوک ورسه دی او که هغه دغه دي نو موږ چې دیو خامخا نامعلوم کوو نو موږ به بیا لږ نامعلوم اوسه نه منو موږ به بیا د ریزګي د پوځیانو په ذمهوار سړي د پولیسو په ذمهوار سړي لکه ډي پي او او د سیول انتظامیې په ذمهوار سړي لکه ډي سي په دې به یې تیار کوو دا به رانیسو ته مې ذمهوار او تا مړ کړمه اوس پکې تا وکړمه داسې به کوو که نه کوو دا څه کوئ تاسو دا تاسو خو څه شپ شپ لرئ دا کار تاسو که شپ شپ له کړی چې دا کمه کوئ په دې کار نه کېږي ټیک ټاک راځئ دا وعده کوو عهد کوو دا پارټي موږ د څه دپاره کوو دا نمایندګي موږ د څه دپاره کوو د دې قام د سر د لاس ته ایښودو دپاره کوو د خدمت دپاره کوو چې موږ د دې قام خدمت وکړو نو د قام خدمت په دې طریقه کېږي چې دا ما تاسو وایو قام خدمت په دې نه کېږي د قام خدمت په دې کېږي چې زما د یو غریب سړي بې ګناه د هغه په سینه ګولۍ لګي او هغه ته زه سینه وباسم او زه په خپله سینه تېر کړم په دې کېږي په دې نه کېږي موږ خو د لسو کالو نه لګیایي د لسو دولسو کالو نه لګیایي دا چغې وو لکه زمونږ د تپوس وایي دغه خبره موږ خو سر خلولی دی او په یې ګوټ کلي دي خو که تاسو زمونږ سره ځان ملګری کوئ نو په ټیک طریقه به یې ملګری کوئ په دې خبره پوهېږو هماغه دوه درې څلور دماکې شوي دي او دلته سر هم خرولی دی او په یې ګوټ کلي دی نه سکیورټي شته نه نه ښه شته نه بد شته او نم چاته فریاد کړی دی فریاد هم نه کړی او خپل اواز هم اوچت کړی دی چې بهی دا د شرګرد دي او چې د کوم وخت نه راغلي د هغه وخت نه که زموږ مشران یې هم نارې والي دي او که موږ یې موږ هم دغه نارې والي دي چې ټول یې مړه کړلو خلکو وټونه کول او موږ جنازې اوچتولې وی که نه وي چې اوس ولې دا کم نمایندګان یا کم خلک یا څوک هم دې له دا بته ورکوي نو د دې نه به ته کومه تمه کوې اوس ولې بتې ورکوي راوښتي دی او د نورو نه مالي زما په خدای قسم دی هغه د نورو نه چې هغه اوس شریکي دي هغه اوس شریکي دي اوس نیمای او دا دی چې کومې ورکوي هغه د هغو د ځان دي چې د کوم سړي سره د خپلې خاورې د خپل خور د خپل مور د سر د پړونې احساس ورسره والله چې یو ځای کې ته به هم کډه نه کوو یو ځای ته نه ځو چې څومره وژني موږ به تیار یو خو چې موږ وژني د دی خو د ده به مزه نه او دغه خلکو ته وایو چې کومې سپورټران دي کومې سپورټران دي د خدای په خاطر دا پښتانه چې دي او دا د ملکنډ ډویژن غریبانان دي خو د دې پوځې راغلي قسم په خدای چې ناراضه وي ګورئ بل خلک داسې ځان نه وژني چې کوم د ملکنډ ډویژن سړی ځان وژني نو نور موږ دې ته نه جوړ نور د امنیت ته نه جوړ نور موږ دې ته نه جوړ چې ته د زموږ د بچو په نوڼۍ باندې نورې نخرې پېښې کې دې ته نه جوړ ټیک ټاک د باندې ځان ووژنو امنامان د نه غواړو او په ټیک ټاک طریقې د نه غواړو د دې نه ته ذمهوار یې راکوې به د امنامانه